اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دا وظللنا عليكم الغمام دا یو بل نعمت هغه ذکر کوي د دو په آبا و اجدادو باندې چې دو په وادي تیه په هغې کې بې سرو سامانو او نه د سوري څه انتظام و نه د اوبو په هغه ځای کې څه انتظام و نه د خوراک څښاک د هغې څه انتظام و. نو الله تعالی د سوري انتظام هم دوله وکړو، د خوراک څښاک انتظام هغه یې ولومه وکړو، د اوبو انتظام هغه یې ولومه وکړو. نو هغه نعمتونه هغه الله تعالی چې د دو په آبا و اجدادو باندې کړي دي هغه نعمتونه هغه ذکر کېږي. د نوح کې دا د بني اسرائیلو د افهام و تفهیم دپاره 15 انواع هغه ذکر کېږي. نو په دې نوع کې دا اوله نوع وه، په دې کې 8 نعمتونه او 2 عذابونه 2 نقمتونه د هغې ذکر دی. نو دا هم د هغه نعمتونو په سلسله کې یو نعمت دی. خو دا د وادي تیه د هغې چې دی نو واقعه ده. تیه پریشانۍ ته وایي، یتیهون فی الارض. نو دو چې په کمې میره کې وو نو هغې ته وادي تیه چې دی نو ویلی کېږي. قرآن کې د هغې ذکر دی یتیهون فی الارض. 40 کاله په دو باندې په دغه وادي کې جیل ختلی و. دا 40 کاله په هغې باندې و. فانها محرمة علیهم 40 سنه. واقعه دا شی وه چې کله فرعون او دغه لښکر هغه غرق شو او فرعون هغه بار دریاب هغه راوغورځو او دو ښه هغه ولید چې بس دی چې هغه اوس مړ دی او لښکر هغه چې دی نو ختم شو. نو بعض علما وایي چې دا بني اسرائیل بیرته هغې ته واپس تللي مصر ته، ځکه بیا خو دو خو د هغو نه تنګ وو. نو چې هغه ټول چې دی نو هغه هلاک شو نو ملک خو دو ته خالي پاتې شو. نو دې وجې نه د نظام حکومت د هغې د چلولو دپاره دو واپس مصر ته هغه تللي. بعض علما هغه وایي چې نه دو واپس نه دی تللي، دو دریاب چې پار که نو بیا بیت المقدس فلسطین هغې طرف ته دو ته حکم و چې هجرت دو دغې غاړې ته کو او دا د دو اصلي وطني کلی و. ځکه چې یعقوب علیه السلام هغه په بیت المقدس کې هغه بیا د یوسف علیه السلام د وجې نه او د یوسف علیه السلام رونه هغه د یوسف علیه السلام د وجې نه هغه مصر هغې ته تللي وو. نو د دو اصلي وطن او اصلي کلی او علاقه هغه خو فلسطین و. نو دې وجې نه دو فلسطین هغې ته راغله. خو هلته په بیت المقدس باندې او په دغې علاقه باندې عمالقه دا یو ډېر زورور قوم و. دا قابضو لکه قبطیان چې څنګه یو زورور جابره قوم و، نو دغه شان عمالقه دا یو جابره قوم و. او دا تاسو ته پته ده چې یو علاقه باندې د یو طبقې او د یو قوم د هغو چې دی نو حکومتي او د هغو ګریفي، نو هغه دغه شان په اسانۍ سره هغه څوک نشي چې نو قابو کولی، ځکه هغو منځ کې جړې کړي د هغو چې دی نو ډېر هغه تعلقاتي وسایلي. نو دو په دې میدان هغې کې کېناسته. دا 6 لکه خلق و
او دو به چې کله په یو وطن هغې کې چې دی نو پړاو واچو نو 12 میله هغې کې به دا هغه راتلل نو 12 میله دا د دو په هغه دشته کې په هغې کې په هغه میدان کې پړاو او دغه 6 لکه هغه دا خلق وو نو د دو 12 چې دی نو قبیلې وي د 12 قبیلو هغې کې د دو سردارانو هغې کې د دو ملکانو د دو منبرانو نو چې څه خبره به کېدله نو هغه د دو جرګه وه نو دو 12 کسان د هرې قبیلې نه یو کس هغه یې واغسته هغه یې ولیږه چې تاسو ورشئ د بیت المقدس باندې چې کوم قوم عمالقه هغه قابض دي نو د دو طاقت څه دی د دو څه پوزیشن دی او دا د هر حکومت او د جګړې په صورت کې خلق داسې کوي خلق چې دی نو لیږي او د هغو معلومات کوي چې د دو څه قوت دی او د دو څه پوزیشن دی نو دا 12 کسان دا چې کله هغه چې دی نو لاړه او د هغو هغه دبدبه د هغو هغه قوت د هغو هغه وسلې لښکر هر څه دی چې دی نو کله هغه ولیده نو بیا خپل منځ کې کېناسته چې داسې کوو چې دو ته حل نه وي او چې حمله پې وکړله نو بس الله به زمونږ فتح موږ له راکړي موسی علیه السلام هارون علیه السلام پیغمبران دي هغه موږ سره دي نو دغه موږ له به الله فتح راکړي د 10 دا خبره وکړله چې دا خو ډېر لوی زورور قوم دی او سبا به زمونږ قوم شکست وخوري هغه به تس نس شي نو بیا به مونږ منده الزام ټول راځي نو مونږ ورته صحیح حقیقت هغه چې دی نو ویو چې د دو څو قوت دی او دو کې څو هغه چې دی نو دغه وسله ده او د دو څو لښکر دی دا به مونږ صحیح خبره هغه به کوو کله چې واپس هغه چې دی نو راله نو دې 10 کسانو دو اقشان هغه چې دی نو هغه حقیقت هغه یې ووی نو دا خو مخکې فرعون چې دی نو یېرولی نو دو وی چې مونږ جهاد هغه چې دی نو نشو کولی مونږ قتال نشو کولی قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هغه ورته ووی چې ګوره د یو حمله کوو او دغه شان په دې دروازه باندې د بیت المقدس په دې باندې چې دی نو دانګو لکه څنګه چې ناڅاپه خلق هغه یو حمله هغه چې دی نو کوي داسې یو په ایډ باندې او یو په دغه حمله باندې هغې باندې مونږ هغه ننوځو او فاذا دخلتموه فانکم غالبون چې بس دا د الله مونږ سره چې دی نو وعده ده زمونږ انشاءالله د امید دی چې مونږ به چې دی نو غالب کېږو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه دو ته دقه ترغیب هغه ورکه او دقه خبره هغه ورته کوله نو دوی قالوا یا موسی ان فيها قوم جبارین وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون چې دې کې داسې یو قوم دی قالوا یا موسی ان فيها قوم جبارین اول ویل وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون و دې کې داسې یو زورور قوم دی چې مونږ نه داخلېږو سودو وتلی ني فإن يخرجوا منها کدو د هغې نه وځي فإنا داخلون نو هغه رجلان هغه هم دو پوه کړه او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه هم دا ډېر هغه پوه کړه نو آخري دو ووی چې دغه ما داموا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها بس لنډه خبره دا ده چې څو پورې دوی نو انا ندخلها ابدا مونږ ګوره همیشه چې دی نو نه داخلېږو مونږ نه ځو موسی علیه السلام ورته د قتال حکم کوه او الله به امداد کوي نو دوی وایي چې یو سره امداد او زرو سره امداد یو شی دی چې الله در سره امداد چې دی نو هغه کوي نو بیا څه خبره خو ته یوازې هم کولی شي نو فاذهب انت وربک فقاتلا ته او ستا رب د جنګ وکړي انا هاهنا قاعدون مونږ دې ځای کې هغه به ناست یو چې ملک هغه چې دی نو فتح شو نو بیا به مونږ لاړ شو او دلته د حکومت چلولو د هغې دپاره دا د دې زمانې مسلم لیګ کانګرس
او جمعیت علماء هند علماء دیوبند هغه قرباني ورکړي انګريز خلاف چې کله علما راپورته شو شاه عبدالعزیز رحمه الله فتوا ورکړه او دا وی چې هندستان دار حرب دی نو مسلمانان فوجیان غیر فوج نه وښکل د سرکاري ملازمتونو نه وښکل سوشل بایکاټ یو کو د بانکونو نه پیسې چې دنه وښکي او د دو خلاف یو تحریک هغه شروع کو نو په زرګونو سکان په زرګونو هندوان او د قشان په لکونو باندې هغه چې د مسلمانان علما کرام هغه شهیدان شلو داسې علما چې کوم جذباتي قسم او خو مقررین قسم هغه علما نو هغه د خنزیر د هغه په سرمنو کې هغه کې دغه کړ دي دا سوي دي او د سنې هغه داسې بره ونو سره هغه سره چې د پسولې کړیو هغه سره ځلن کړیو او دا به انګريز وي چې الازم چې دلته کې فوټونو باندې سکه وروم نو هغه انګريز د دې وطن نه هغه په دومره قربانو هغه سره هغه وخت کړی شو او ناسا په مسلم لیگ چې هغه حکومت جوړ کړ چې نه د یو کس د مشران د چې دي دوی یو کس د یوې ورځې لپاره جیل ته نه دیتلې یوې ورځې هغه جیل هغه ته نه دیتلې او د هغه مقابله کې جمعیت علماء هند او کانګریس هغه به شمار په لکونو باندې هغه قرباني چې دنه ورکړي نو ولې د حکومت باغ جوړ هغه مسلم لیگ ته حواله کړ مسلم لیگ نه جیل کړو نه جلوس وخت کړو نه مظاهره کړوي نه د انګريز چې دنه سره خلاف کاروي هغه چې دنه کړوا نو د هغه وخت نه د علماو سره د دې خلقو د سرکاري خلقو د انګريزانو دغه دشمنی غراغله او قسم هغه چلونه ورته جوړي مدارس ته یا چې دینو تنظیمونو مذهبي تنظیمونو ته علماو ته او هغه د علماو د شهید کولو دغه سلسله هغه چې د انګريز د وخت نه شروع ده نو تر اوسه پورې هغه سلسله هغه جاری ده نو دو هغه شانوي چې ملک فتح کوي او بیا د حکومت چلولو دغه لپاره بیا مونږ هغه بيو الله خو جبار دی قهار دی موسی علیہ السلام الله تعالی ته زاری وکړه چې رب انی لا املک الا نفسي واخي چې زه خو یو د خپل ځان مالکم او یو مې ضرور دی بس د منډي زور او کولای شم او د منډي یو زبردستی کولای شم لیکن ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین یا الله دا خو فاسق دی انکار چې دنه وکاوي نزو او بوزدلی چې هغه وکړه نو دوله چې کوم سزا هغه ته ورکای دونه چې کوم خفقان کوي نو هغه خفقان چرته زپه کې شامل چې دینو نشم الله تعالی وی فإنها محرمه علیهم 40 سنه دغه زمکه دا صالح کاله په دوه باندې دا ممنوع ده او یتیهون فی الارض دوبه په دې زمکه کې دې کې بدو د قشان متحیری او پریشان وي او فلا تأس على القوم الفاسقين ثم افسوس مکوا دې فاسقانو دومره افسوس مکو چې دا زما قوم دی ځکه قوم من دې سړی خپکیږي دا زما قوم دی دا سې چل کې دی نو غوښو زه تانه نه خپکیږم خو ته افسوس چې دی مکوا ته خپکیږه نو په دغه میدان په دې کې دو صالح کاله هغه اوس د دو یتیهون فی الارض پریشانو روایتونو کې راځي چې دو به کله کله داسې چلو کو چې یو ټولګی به یو ځای شو او به مونږ چې دی نو تختو مونږ زو د میدان نه وځو نو د شپې به ووتل چې مونږ موسی علیه السلام ونویني نو پټ به ووتل ټوله شپه هغه به منډې وولې چې سهار به وقضې کې به بیا نو دا یو پریشانی وه پې نو دا داسې نه و چې دونه چېرته چاپېره دیوال چې دی نو وولی دو به 12 میله ایریا وه دې 12 میله ایریا کې 14 دو ته چې دی نو ښکارېدل هغې کې به دو په ازادۍ سره ګرځېدل ولې که د هغې نه به یو خس هغه چې دی نو بار کېده بیا به شمکور کېده بیا به ورته چې دی نو سیشې هغه به نه ښکارېده نو په دې طریقې سره الله تعالی په دغه میدان دې کې چې دی نو هغه قابو کړي او دو په هغې کې وو
نو اوس دا خو میره وه نو دې کې د سوري د هغې انتظام نو وظللنا علیکم الغمام د دو چې څو هغه علاقه وه په دې باندې به پاسه هغه به وریځ وه بیا شپه به چې راله نو یو ستوری به داسې چې دی نو را سپومۍ په شان ته را څرګند شو چې د دو کومه ایریا چې وه هغې کې به رڼا وه نو د رڼا انتظام هغه یې وله هغه وما وکړ بیا د خوراک څښاک ځکه دا خو جیلیان دي نو وانزلنا علیکم المن والسلوا سلوا دا د بټیرو په شان ته مړزانو په شان ته د هغې په حجم هغه شان مارغانو او من دا لکه یو قسم له پوډر لکه دا الوا د هغې داسې چې دی نو لکه دا وچه الوا چې دا سوجی کې چینی چې دی نو هغه میلاو کې نو هغه وچه سوجي نو دا به د سار رڼا چې څنګه ولګېدله د نور ختلو پورې په دغه ځای باندې به د اسمان نه چې دی نو ورېدله او هر یو سړي هغه به ځان له هغه چې دی نو جمع کوله د یو دغه غوږي مطابق یو سوع د هغې مطابق به ځان له دا پوډر چې دی نو جمع کول دې ته من وایي ترنجمیل دا ورته عربی کې ویلی کېږي نو دا به یو وږی هر یو ځان له هغه جمع کوو دا د هغه د ورځې خوراک او دغه شان چې دی نو هغه مارغان به چې دی نو راله هغه به یې ځان له چې دی نو ونیسل بیا به یې هغه حلالول نو د مرغو د هغې هغه غوښه هغه چې دی نو خوراکو او دغه چې دی نو ترنجبیل او دغه پوډر دا د دو هغه خوراکو د جامو د هغې چې دی نو څه انتظام یې وله کړی نو مفسرینو لیکلی چې کومې جامې چې دو ځان سره هغه راوړوې د مصر نه نو هغه جامې شلیدې نه د هغې مثال هغه داسې و لکه دا د انسان دا سرمن چې هغه زړېده نه نو چې خیرنه به شوه نو هغه لکه څنګه چې بدن خیرن شي او وینځي او سړی لامبي نو دغه شان هغه به چې دی نو جامه به یې ووینځله نو ځکه چې هغه ځای کې نه کپړې وي نه هغه ځای کې میلونه وو نه هغه ځای کې د درجیانو انتظام وو نو دا کومې جامې چې دو ځان سره راوړې وې دغه جامې دا د څلوېښت کاله د دو هغه چې دی نو جامې وې او هغه نه سرېدې او نه هغه زړېدې د اوبو انتظام وإذ استسقى موسى لقومه بیا د اوبو انتظام وله وکړه چې موسی علیه السلام هغه چې کله یو ځای کې لمبل او دا بني اسرائیل دو هغه به ډېر حیاناک و پیغمبر حیاناکي نبی علیه السلام باره کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره حیاناک و لکه صحابه وی لکه یو ناوې هغه چې خپل په هغه کمره کې هغه څو حیا کوي چې څو پورې هغه ناوي نو هغه څو چې دی نو حیانا کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دقه شان دا چې دی نو یو حیاناک هغه چې دی نو انسانو او انبیا علیهم السلام ټول دغه شان هغه حیاناکي نو ده به چې غسل کو یا به ده چې دی نو اودس چې دی نو کو نو ډېر پرده کې به کو نو دو په قسم قسم شکونه وکړه چا وی د دا مرض دی چا وی د خپل سینه بدن نشي ښودلی چا څه دا الزامات هغه به وي نو دو یو ځای کې چې دی نو ناستو او موسی علیه السلام غسل چې دی نو کو نو مسنونه غسل هغه لنګ سره ایښه نو موسی علیه السلام چې کله غسل وکړ او بیا چې دی نو راووته او دا کپړې چې دی نو هغه اچولې نو په کوم ګټې باندې چې کپړې هغه یخې وي هغه ګټه روان شو موسی علیه السلام ورپسې روان دی ګډ په مخه باندې چې دی نو روان دی موسی علیه السلام هغه د الله تعالی په دغه قدرتونو سره دومره غوسناکو چې هغه له به غوسه کله چې دی نو راله نو روایاتو کې راځي چې دی هغه د سر چې دی نو د دې نه به داسې چې دی نو لوګې خطه داسې لوخړه به خطه لکه انډی او یا کټوی چې ویشیږي او د دې نه د بړاس چې دی نو خیږي داسې چې دی نو هغه غوسناکو نو دغه هغه د بني اسرائیلو دی ولید چې واقع ده په بدن کې خو هېڅ قسم هغه مرض چې دی نو نشته دی هسې مونږ دغه تهمت چې دی نو هغه لګاو یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها هغه ځای کې مفسرین هغه ذکر کوي یا لکه بل آیات کې راځي چې وإذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني تاسو ولې مال تکلیف هغه چې دی نو راکوئ وقد تعلمون انی رسول الله الیکم
تاسو ته خپته ده چې د الله رسول تاسو ولې مال تکلیفونه هغه راکوئ دا تهمتونه لګوئ او الزامات لګوئ داسې چې دی نو توهین او بېعزتي هغه چې دی نو هغه کوئ نو دو پوه شول چې موسی علیه السلام دا د حیا د وجې نه داسې پرده کوي او دکې صاحب هغه چې دی نو نشته نو موسی علیه السلام لخته هغه چې دی نو دغه راواغستله او دغه ګټ ته د غوسې نه یو څو لختې ووو د یو څو لختې هغه چې دی نو ووو په دې ګټه کې د لختو چې دی نو چاپونه ومو دا یو څلورګوتیزې غوندې چې دی نو هغه ګټو بیا د موسی علیه السلام په هرې وجه باندې چې دا ګټ دا ځان سره چې دی نو راواغسته اوس چې هغه باندې تغمې شوې هغه باندې نو موسی علیه السلام پوه شو چې دا ګټ دکې چې دی نو څه دغه کمال چې دی نو هغه شته نو دو به چې چېرته چې دی نو هغه تله نو دا ګټ دا به ځان سره چې دی نو وړو ځکه چې هغې کې څه خوبۍ ورته دغه معلومې شوې وي نو الله تعالی طرف نه حکم هغه وشو چې دغه ګټ له دغه راواچوه د لخته او د دې نه به چینې هغه چې دی نو روانې شي نو فقلنا اضرب بعصاک الحجر نو دغه ګټ دی چې کله هغه ووو نو دې نه 12 چینې هغه روانې شوې فانفجرت من 12 عینا دا 12 چینې ځکه چې دا 12 قبیلې وي دو به یو بل سره بیا جنګونه چې دی نو کول د هر یو قبیلې د هغې دپاره جدا جدا هغه چینه وه قد علم کل اناس مشربهم دې ځای باندې خلق هغه چې دی نو دا سجدانان او دا خلق وایي ګټه کې اوبه کوم ځای نو ګوره معجزه وایي دی ته چې هغه به ستا عقل کې چې دی نو نه راځي د صالح علیه السلام ناقه هغه د ګټې نه چې دی نو هغه راوتې وه نو دغه معجزه وایي دی ته چې هغه خوارق العادات هغه د عادات د هغې چې دی نو مطابق هغه چې دی نو نی هغه په عقل کې هغه نه راځي نو دا څه اعتراض دی ولی بیا هم حضرت تانوی رحمت الله علیه هغه وایي چې داسې چې دی نو ګټې هغه شته چې د هغو خپل هغه چې دی نو څه خصوصیات هغه چې دی نو وي لکه مثلا دا مقناطیس دا هم یو ګټه ده مقناطیس دا هم یو ګټه ده ولې ګوره اوسپنه ځان ته راکاږي د سومنات بت دا چې هغه هندوانو هغو چې دی نو په منځ کې ځوړند کړی او سره د دې نه چې د هغه نه د بره نه تړلی او نه د کته نه او نه د غاړو نه څه قسم تړل خو هغه په هغه دغې کې هغه مکان کې هغې کې دغه شان څلور طرف ته هغه دغه چې دی نو مقناطیس هغې چې دی نو لګولي او دا چې دی نو د زرو د سرو زرو د هغې چې دی نو دا سومنات بوتو نو دی دغه شان چې دی نو هغه ټینګ کړی لکه څنګه چې دا مرکز د فلاسفه وایي چې دا د ځمکې مرکز د دا ټول اطراف داسې چې دی نو را ټینګ کړي دي د مقناطیس په شان ته نو دغه شان هغې مقناطیس هغې دغه سومنات بوته هغې دغه شان هغې چې دی نو دغه کړی و را ټینګ کړی و نو که یو ګټه کې دا الله قوت هغه چې دی نو هغه ایښی دی چې هغه ځان ته اوسپنه راکاږي نو ولې دا قوت الله تعالی په یو ګټه کې نشي ایښلی چې هغه اوبه راکاږي چې هغه لاندې نه اوبه خو ځمکه کې شته او هغه یې راکاږي نو د کوی نه د هغې نه چې دی نو مشین سره مونږ چې اوبه چې دی نو راکاږو نو دا خو زمونږ دا خو د الله تعالی یو عادت دی د هغه عادت مطابق ولی بغیر د عادت نه د دغه د مشین په شانته کار د الله تعالی د یو ګټې نه چې دی نو هغه اخلي چې لاندې نه اوبه چې دی نو هغه راکاږه نو دې وجه نه دی کې عقلاً څه استبعاد هغه چې دی نو هغه نشته دی څلېښ کاله هغه دو په دې ځای کې هغه چې دی نو هغه وو دا زاړه دا چې دی نو ټول هغه چې دی نو هغه مړه شله موسی علیه السلام هغه هم وفات شو هارون علیه السلام هغه هم وفات شو او بیا دغه پیغمبري یوشع علیه السلام او کالب بن یوقنا علیه السلام دو ته پیغمبري میلاو شوه نو دا هغه دوه کسانو قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما چې هغو باندې الله انعام چې دی نو هغه کړی و د نبوت دا د موسی علیه السلام د هغه نه وروستو چې دی نو دا دغه پیغمبران شوي دي او دغه یوشع علیه السلام د موسی علیه السلام سره دغه خضر علیه السلام ملاقات لهم تللی و وإذ قال موسی لفتاه لا ابرحو هغه فتانه یوشع علیه السلام هغه مراد دی
بیا د نوجوانان دا چې کله ځوانان شوي دي نو دو بیا جهاد چې دی نو کړی دی او بیت المقدس هغه چې دی نو هغه فتح کړی دی. دلته علما دا ذکر کوي چې دا جهاد دا اله یو سړی کولی شي، قتال اله یو سړی کولی شي چې د هغه په ذهن کې د مقابل د هغه رعب هغه نه پروت. کله چې د مقابل رعب د په ذهن کې هغه چې دی نو پرېوته نو بیا ته مقابله چې دی نو نشي کولی. لکه مثلا ته یو سړي سره دا سیاست واخله، ته یو سړي سره چې دی نو په دې سیاسي میدان هغې کې چې دی نو مقابله چې دی نو کوي، نو چې ستا په ذهن کې د هغه یو رعب چې دی نو هغه پروت وي نو ته چې دی نو بیا مقابله چې دی نو نشي کولی. دغه شان ته میدان ته د یو سړي د مقابلې دپاره راځي چې د هغه رعب ستا په ذهن کې پروت وي، ته چا سره مناظره چې دی نو کوي، د هغې سړي رعب ستا په ذهن کې پروت وي نو ته بیا مناظره هم چې دی نو نشي کولی. دا به ته اله دا مقابله به چې دی نو کوي چې ته به خپل هغه مقابل هېڅ چې دی نو نه ګڼې، هغه به ته لاندې چې دی نو ګڼې، هغه به ته کمزوری چې دی نو ګڼې، نه پس ته به ته مقابله هغه کوي. کله چې د هغه دبدبه هغه ستا په ذهن کې راله نو بیا نشي کولی. نو دقه شان هغه زاړه چې وو نو هغو خو هغه د فرعون هغه ظلم زیاتي چې دی نو لیدلي وو، نو دې وجه نه د حکومت او د فوج او د پولیس او د دغې خلقو هغه روب راب هغه دبدبه د هغو په ذهن کې وه، نو هغو نه چې دی نو جهاد هغه چې دی نو ونه شه. او دا نور چې دا خو وادیتي کې لوی شي وو، دو خو نه فرعون هغه دبدبې لیدل وي او واړه وه لوی شي وو، نو دې وجه نه هغو چې اوس د الله د الله رسول هغه مونږ ته وایي چې دانګی پې او ځای پې، نو دا دغه شان چې دی نو هغو پې دغه شان چې دی نو لاړه، الله تعالی ولا فتح چې دی نو هغه ورکړه. دا هغه نعمتونه هغه چې دی نو ذکر شلو. اوس دو چې کله بیت المقدس فتح کړ نو دو ته الله تعالی طرف نه دوه خبرې هغه چې دی نو رالی. یو خبره ده چې تاسو به الله ته عاجزي کوئ قولا، او بله خبره چې دی نو دا چې تاسو به الله ته عاجزي چې دی نو کوئ فعلا. نو قولا عاجزي هغه دا وه چې په خوله باندې به تاسو چې کله داخلیږئ نو تاسو به وایئ چې حتتن حتتن حتتن، یعنی مسألتنا حتتن مسألتنا حتتن، زمونږ سوال هغه د عفو دی. نو الله تعالی وی نغفر لکم خطایاکم، تاسو چې مخکې څه کړي دي یا څه سستی درنه شوي دي هغه به مونږ ټولې چې دی نو هغه معاف کړو. او د عملي فعلي عاجزي ده چې وادخلوا الباب سجدا، تاسو به د سجدې په حالت کې هغه به داخلیږئ، داسې به نه وایي چې مونږ یو کمال چې دی نو وکړو، الله ته به چې دی نو عاجزي هغه به کوئ. اوس دروازه کې د سجدې په حالت هغې کې به څنګه داخل شي؟ سجده خو دې ته وایي چې دغه وچولی هغه یې په ځمکه باندې ایښی، نو چې اوس د ټولو وچولی په ځمکه باندې هغه ایښی نو دو به داخلیږي څنګه؟ نو علما وایي چې مفسرین وایي چې دغلته هغه حقیقي سجده هغه نه ده مراد، هغه انحنا مراد ده چې سرونه به داسې چې دی نو کته کړي، نو دا ټیټ سر دا به چې دی نو داخلیږئ، او داسې عقل او داسې چې دی نو ځان چې اوچت چې دی نو حسابوي دا سر اوچت دا به نه وړئ، بلکې چې دی نو سر هغه به چې دی نو کته کوئ. دا سجدې نه انحنا مراد ده چې سر هغه به چې دی نو دغه ټیټوئ. نو دواړو کې مخالفت وکړو. د حتتون په ځای باندې حنتتون چې دی نو ووایي قصدن آمدن حنتتون، چې دغه مسألتنا حنتتون، زمونږ سوال د غنمو دی، مونږ خو په هغه منه سلوا باندې هغې باندې تنګ شوي، نو مونږ چېرته غنم او وربشې یا چېرته پیاز او اوږه او دا چې دی نو نسکه دا څیزونه دا مونږ چې دی نو هغه غواړو. نو د حتتون د هغې په ځای باندې حنتتون هغه یې ووایي، او چې ورته وي سرونه کته کوي دو سرونه ښه نیغ کړه. نو د الله تعالی د طرف نه هغه بیا عذاب چې راغی فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، د دې رجز د دې نه طاعون مراد دی چې د طاعون هغه پرې راغی، نو په زرګاو خلق هغه مړه شو. طاعون وبا ته چې دی نو وایي دا زکام ولګي او ټوشي چې دی نو هغه وکړي، پوزه یې وبهیږي، سترګو کې اوبه راشي یا تبه یې ونیسي او یو دم چې دی نو دغه شي اټ فیل هغه شي، نو دې ته وبا چې دی نو وایي دغه وبا دا پې هغه راله. نو دا هغه عذاب
د هغې ذکر وشو چې د الله تعالی د حکم نافرماني کړوه نو الله تعالی پې دا عذاب هغه چې دی نو نازل کړ. اوس دا بیت المقدس دې ته چې ویلو چې اهبطوا مصرا نو دا خبره خو هله چې دی نو شوي وه چې دو د دې نه چې دی نو دغه شوي دو دا سوال کړو چې لن نصبر علی طعام واحد نو دا خبره خو وروسته وه او دغه دی دا وإذ قلتم یا موسی لن نصبر دا مخکې وه او دلته قرآن پاک کې هغه وروستنۍ واقعه مخکې ذکر شوه او هغه مخکې واقعه هغه وروسته ذکر شوه. نو دا تاسو ته ما ویلو چې قرآن کریم داسې تاریخي چې دی نو کتاب نه دی چې د تاریخ او د زمانې مطابق واقعات ذکر کوي. دا قرآن کریم هغه چې کومې ترتیب هغه چې دی نو الله تعالی په دې کلماتو کې په دې ایتونو کې ایښی دی نو هغه د هغې زمانې مطابق نه دی، هغه د دې ځای د دې حالاتو د دې چې دی نو هغه مطابق. نو دې وجه نه د واقعات مخکې شوي هغه وروستو ذکر شي یا چې دی نو وروستو شوي هغه مخکې چې دی نو د هغې ذکر وشي نو د دې کې څه اشکال هغه چې دی نو نشته، ځکه قرآن کریم تا ته تاریخ چې دی نو نه ښیي، هغه چې واقعات ذکر کوي نو څه د عبرو او د هغې دپاره د عبرتونو دپاره هغه ذکر کوي. او دویم عذاب هغه په وباء بغضب علی غضب چې کله دو چې دی نو وباء بغضب من الله نو دو په دغه والیتي په دې کې دو د الله د نعمتونو په ځای د دې چې شکر ادا کړي دو نه شکري چې دی نو وکړله او دا یې ووایي چې دا خو یو قسم چې دی نو خوراک دی او مونږ د دې نه تنګ شلو نو مونږ له داسې چې دی نو انتظام وکړلی شي چې هغې کې سبزي وي، هغې کې تارو او تارخه او خواږه داسې قسم څیزونه وي. دا ځکه غوښته چې تباهۍ هغه مختلف دي. تاسو کې هم داسې کسان هغه به وي چې یو سړی هغه به خوږ شی چې دی نو غوره کوي، بل به تریو شی چې دی نو غوره کوي، بل به چې دی نو پیکه شی هغه به غوره کوي، بل به تریخ چې دی نو غوره کوي. نو دا د تباهۍ دی، خپل خپل تباهۍ دي. نو دا خو په لکاو چې دی نو خلقو او یو قسم چې دی نو خوراکو نو دې وجې نه دو د دې نه هغه چې دی نو هغه تنګ شله نو وی مونږ له چېرته د سبزیات او د دې انتظام هغه چې دی نو وکړلی شي. نو موسی علیه السلام ورته وی چې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. به هر حال دو هغه ناشکری د هغې سزا هغه دوی دا ورکړله چې ورته حکم وشو چې اهبطوا مصرا کوشه دا خبرې دا چې دی نو په دې میدان کې خو نه دي، دا به چېرته ښارونو هغې کې به چې دی نو تاسو ته هغه میلاویږي. خو چونکې دو ناشکري چې دی نو هغه کړوه نو د دې وجې نه د الله د طرف نه دوله سزا ورکړلی شوله. وضربت علیهم الذلة والمسکنه وباءوا بغضب من الله. دو باندې مسکنت او ذلت هغه پې چې دی نو راغی. نو دا ذلت او مسکنت په دو باندې دا تر قیامته پورې دی. صرف مفسرینو دا لیکلي چې د قیامت د هغې نه مخکې لږ غوندې چې دی څه د ورځو په حساب باندې دوله به حکومت هغه چې دی نو ورکولی کېږي او نور د دو حکومت هغه چې دی نو دا به تر قیامته پورې هغه د دو حکومت هغه نه صرف قرب قیامت هغې کې به دوله حکومت ورکړلی شي، خو هغه به د ورځو په حساب سره کلونو په حساب سره به هم نه د ورځو په حساب سره بیا به په قیامت هغه چې دی نو قایم شي. د هغې وجه دا ده چې قیامت په شرارو باندې چې دی نو قایمیږي. کوم نیکان خلق چې دا به مخکې چې دی نو مړه شي، خالص چې دی نو شرار هغه به پاتې شي، په هغو به قیامت قایمیږي او شرار دا دي شریان هغه دا دي. نو هغه وخت کې به د دوی حکومت هغه چې دی نو راشي ول هغه د ورځو په حساب. دې ځای کې ټول مفسرین هغه چې دی نو دا ذکر کوي چې دا کوم د اسرائیلي حکومت چې تاسو وینئ دا د اسرائیلو نه دی، دا د ټولو انګریزانو دی، د ټولو بین الاقوامي د کفارو د هغو چې دی نو حکومت دی او د مسلمانانو د کنټرول لپاره دا د هغو چونې ده. ورنه هغه لږ غوندې چې دی نو ځای دی، هغو څخه ایټم بم دی. نو ایټم بم چې دی نو څنګه اسرائیل څنګه چې ایټم بم چې دی نو جوړ کړ، د اسرائیل چې دی نو دومره فوج کوم ځای چې دی نو راغی، هغو سره دومره غټ چې دی نو وسایل د کوم ځای نه راله.
نو دا چاونه ده د امریکې د برطانیې د فرانس د دغه خلقو دغه چې دینو چاونه ده پکې چې دینو ټمبمونه دي پکې ټینکونه دي پکې چې دینو توپې دي جازونه دي ټول تنظیم هغه ورسره دی دا د هغه د عیسایانو او امریکای حکومت دا د یهودو نه دی دا د عیسایانو دی نو دی وجنه په دنیا کې به یا د مسلمان حکومتي یا به چې دینو د عیسایانو حکومتي د هندوانو به د دهریو به لیکن د یهودو حکومت دا هغه نه رستو چې کله دو من دی الله تعالی هغه چې دینو دغه سزا هغه وروله نو د دوی چې دینو بیا حکومت هغه الله تعالی هغه ختم کړل وباءوا بغضب من الله نو دی وجنه د یهودو حکومت هغه چې دینو هغه ختم دی او دغه حکومت چې دی دا علماء ذکر کړل چې دا د یهودو نه دی دا د عیسایانو حکومت دی او د مسلمانانو د هغو دغه شان دو یو حکومت دا په پاکستان دې ځای کې چې دی نو هغه جوړاو د دې مسلمانانو د کنټرول لپاره هغه د قادیانی په نوم باندې دا ربوه چې ده ربوه یو دومره لوی ښار نه دی دا یو غټ چې دی نو دغه و دا کلی لیکن دو بیا غټ که نو د پاکستان کې دننه د پولیس کومه وردي چې وه هغه د ربوې د پولیس نه وه بیا ربوه هغې کې چې دی نو هغه یو ښار دومره غټ ښاروم نو د لعلپور په شان د فیصل آباد په شان یو غټ ښاروم نو متوسط باندې و د هغې خپل چې دی نو کمیشنر او ډپټي کمیشنر اوس ډي سي چې دی نو هغه په ضلع کې لکه دا بټګرام څو لوی چې دی نو ضلع ده یا مانسیره چې دی نو څو لوی چې دی نو ضلع ده نو په هغې کې چې دی نو یو ډي سي او هلته کې په ربه کې چې دی نو هغه ډي سي و بیا په دې باندې چې کوم ریل شي نو ګوره دا غټ ریل لکه تیزرو خیبر میل او دا قسم چې دی نو دغه ګاډي چې دي دا په وړو ټیشنونو باندې نه ودرېږي دا په غټ ښارونو په غټو ټیشنونو ودرېږي لیکن ربوې باندې به چې کوم هغه دغه ته د ریل دغه ته دا حکم هغه بالته ودرېده نو د پولیس وردي چې دی نو جدا وه کمیشنر ډپټي کمیشنر پکې چې دی نو هغه ناستو هغې کې چې آبادۍ چې دی نو نشو کولی مسلمانانو نورو خلقو هغو په هغې کې کور نشو جوړولی جومات یې نشو چې دی نو جوړولی دوکان هغې چې دی نو نشو چې دی نو هغه وښکلی نو دا یې هغه پاکستان د کنټرول کولو دپاره د قادیانانو د هغو دلته یو ریاست د اسرائیل په شان ته هغه یې جوړوو جو بیا به ورو خپې چې دی نو اوږدولې لکه اسرائیل چې اوږدی جو بیا به هغه فیصل آباد پکې راویسته دغه ځای نه به دا خلق لر کو جو د بل ځای نه خوا وشانه نو دا هم داسې یو وړوکی غوندې ریاست یې جوړو دا په دغه 1973-74 کې بیا علماو هغو دغه احتجاج کړی دی هغو دغه په دې باندې مظاهرې چې دی نو هغه کړي دي او بیا دغه ربوه د کلاو خار قرار کړل دی او په دې کې مولانا غلام غوث هزاروي او په دې کې د اکابرو بیا جمعې هغه چې دی نو هغه کړل دي تقریرونه یې کړل دي او په دې کې میرزایان هغه غیر مسلم اقلیت هغه قرار کړل دي یو وخت هغه داسې هم د میرزایانو په 1953 کې چې په هغې کې زرګاو مسلمانان هغه چې دی نو دغه کړي قتل کړي هغه دغه شان مظاهره او دغه شان جلوس هغه وخت کلی و د ګولۍ پې چې دی نو چلول وي نو په زرګاو چې دی نو مسلمانان هغه پکې شهیدان شوي نو دې ځای کې د علما هغه تکړه نو هغو د میرزایانو قدم هغه چې دی نو دغه پرې نښه هغه یې ښخولو ته پرې نښه او هغه ځای کې د عربو نه هغه چې دی نو سستي چې دی نو وشوه نو دې وجې نه اسرائیل هغه ځای کې هغو چې دی نو حکومت هغه چې دی نو قایم کړ نو اول لږ غوندې چې دی نو حکومت یو کالوني وه اوس هغه ټول عرب ته نه چې دی نو در په دره دي بلکې پاکستان باندې د حملو دپاره څو ځله هغه اسرائیل هغه منصوبې انډیا سره هغه جوړوي اوس هغه ځای کې دا د دغه یهودو او د اسرائیلو حکومت څنګه جوړ شوی دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی هغه دغه ټول چې دی نو هغه حکم یې کړی اخرج اليهود من جزیرة العرب هغه ټول وښکلي ځکه دا د نبي علیه السلام حکم نو دې وجه نه هغه څوک امریکې ته تللي وه څوک روس ته څوک یو ځای بل ځای کې دا یهود هغه چې دی نو آبادو د عربو د سرزمین
د هغې نه چې دی نو دا وخت کلي و دا بیا دو دغه ځای کې لږ غوندې ځای هغه چې دی نو واغسته د بیې اغسته نو دغه وخت سره فتوه چې دی نو راله مصر ته فتوه چې دی نو راله دیوبند ته هندوستان ته چې دو دا ځمکه اغستی شي که نشي اغستی نو د مصر علماو جامع ازهر دا فتوه ورکړله چې اغستی شي دو د بیه هغه کولی شي د دیوبند ته چې کله د دو هغه فتوه چې استفتاء چې دی نو راله نو د دیوبند علما وایي چې دو نشي اغستی او دا یې ووایي که دا د نبی علیه السلام قول ده چې اخرج اليهود من جزیرة العرب نو چې د نبی علیه السلام ویلي چې دا وکاږئ نو چې دا حکم دی دا تر قیامته پورې چې دی نو حکم دی نو دا چې دومره چې تاسو څه شی چې دی نو هغه خرڅوئ نو دا خو بیا را داخلوئ نو دا خو د نبی علیه السلام د قول د هغې نه خلاف چې دی نو راځي دویم دا دو چې دغه ځای کې آبادۍ چې دی نو هغه شروع کو او بیه چې دی نو دو شروع کړله نو بیا لکه زمونږ دا خلق دی که نه دا هم یو زورور سړی خپل ګاونډ کې دغه کور جوړولو ته نه پرېږدي ځمکې اغوستولو ته نه پرېږدي که یو کنال ځای هغه چې دی نو یو زورور سړی دی چې په خوا کې واغسته نو هغه به بیا ورو ورو د خپې اوږدی نو دا خو ډېر لوی سیاسي خلق وو ډېر لوی پوه دو وی چې لږ غوندې ځای هغه چې دی نو واغسته نو بیا به دو د خپې به اوږدی او نور بیې به کوي د ټول دنیا نه به یهود هغه چې دی نو هغه راولي او هغه مالدار خلق دی هغو به په غټ غټ قیمت باندې ځمکې واخلي نو دا به د مسلمانانو دپاره د عربو دپاره دا به یو لوی دردسر چې دی نو جوړ شي نو هغو هغه د مصر د هغې هغه فتوا هغې باندې عمل هغه یې وکړ او لږو خلقو له هغو له دغه ورکړه ځمکه چې دی نو هغه ورکړله او د دیوبند هغو چې کومه فتوا ورکړل وه په هغې باندې عمل هغه یې ونه کړ نو څنګه چې هغو ځان له یو کالوني چې دی نو جوړه کړله نو بس هغه ورو ورو چې دی نو دغه کوي هغه اوږدی اوس لکه بیت المقدس هغې باندې قابض دي دغه شان چې دی نو پوره چې دی نو کالونی هغه چې دی نو جوړې کړي او امداد ورسره ټول هغه د امریکې د برطانیې د فرانس هغو وله په سر باندې لاس هغه ایښی دی دا په پاکستان هغه چې اسرائیلي حکومت هغه چې دی نو نه مني د هغې وجه دا ده چې دا د قرآن په رڼا سره د دو حکومت ختم دی نو چې د دو حکومت ختم دی تاسو د اسرائیلو حکومت منئ نو دا د الله تعالی هغه حکم سره هغې سره چې دی نو هغه مقابله ده پیغمبر علیه السلام اخرج اليهود من جزیرة العرب او تاسو هغه وښکل نه بلکې د هغو حکومت په عربو کې تسلیموئ بیا الله تعالی وایي وضربت علیهم الذلة والمسکنه نو د ذلت معنا چې دی نو هغه دا ده چې د دو حکومت هغه به چې دی نو نی او تاسو د هغې حکومت چې دی نو منئ نو دا خو د قرآن د هغې چې دی نو مقابله ده دې وجه نه دا څو کاله وشله د پرویز مشرف د دور نه دا یو تحریک چې دی نو شروع دی چې اسرائیل تسلیم شي او دا د امریکې چې دی نو د وجه نه چې د امریکې هغه یو قسم نه چاونی ده د هغې یو بچی دی نو هغه وایي چې دغه دا تسلیم شي پاکستان چې دی نو دا نه تسلیموي په پاسپورټ باندې دا باقاعده لیکلي چې په دې پاسپورټ باندې ته هر ځای ته چې دی نو تللی شي هر ویزه پې لګېدی شي خو د اسرائیلو ویزه هغه پې نه لګي دا د دې هر حکومت چې راغلی د هغو دا کوشش خو علما هغه چې دی نو منځ کې تکړه دي لیکن چې دغه شان علي لکه دا نن سبا چې څنګه چې دی نو دا وی نوی کول دی او دغه نوی چې دی نو دغه خبرې هغه چې دی نو راولي دا اوس نن سبا تاسو به ګورئ د صدارتي نظام نو دا صدارتي نظام دی چې دی نو هغه راویسته نو د 73 عین هغه به ختم شي 73 عین کې دا خبره ده چې مرزایان غیر مسلم اقلیت دي 73 عین کې دا ده چې د پیغمبر چا چې دی نو توهین چې دی نو وکړو د هغه دپاره سزای موت دی د 73 عین په کې دا دي چې د پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی دې کې به د اسلام خلاف خبرې هغه بني نو چې بل نظام راغی صدارتي نظام راغی نو دا عین به په طرف شي نو دا اصل کې دا حکومت چې راوړلی شوی دی او دا سړی چې راویستی شوی دی نو د دې دپاره څه عزایم دي د دې دپاره چې دی نو څه ارادې دي دا داسې نه دی راویستلی شوی
نو دغه شان د ملک عین دا نشي بدلېدی بیا به خلق کې به هغه اوس دغه شان نارې چې دی نو د تبدیلي نارې چې دی نو هغه وایي نو بیا به وایي چې دا د تریتر عین دا خو چې دی نو پارلماني نظام کې اوس صدارتي نظام دی نو دې وجه نه هغه د ایوب خان په شان ته هغه به بیا ریفرنډم چې دی کوي د هغه به بیا خپل چې دی نو یو طریقې نو دا پارلماني نظام به هم ختم شي او دا عین دا به هم ختم شي نو په بلې طریقې د پاکستان عین نشي ختمولی دې صدارتي نظام دې سره به ختموي نو دې وجه نه دغه چغې مغې چې دی نو دوی وایي او به هر حال دا ګڼ خلق هغه دغه شان چې دی نو دغه کړي دي دا حیلې او دغه شان خبرې هغه کړي دي لیکن علما د پاکستان هغه تکړه دي نو دې وجه نه دلته کې هغه د اسرائیلو په شان هغه حکومت د مرزایانو په شکل کې هغه چې دی نو نه دی چې دی نو پرېښی دلته خبره هم په ازادۍ سره کوي او علما نران چې دی نو هم دي تکړه هم دي نو دې وجه نه دلته نه کامیابېږي او عربو کې هغه چې دی نو علما هغه د مقابلین دي هغه چې دی نو د مقابلو او د مظاهرو او د دغه جلوسونو او د دغه شان چې دی نو خبرو د هغې نه دي نو دې وجه نه هغه حکمرانان د هغه ځای چې څه خوښ یې کوي خو دلته کې چې دی نو علما هغه دغه شان چې دی نو دغې ته حکمرانان هغه نه پرېږدي نو دا دوه چې دی نو عذابونه او اته چې دی نو نعمتونه دا په دې نوع کې هغه ذکر کوي بیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دې سره به الله تعالی وایي چې په دعوو باندې نه کېږي چې څوک وایي زه یهودي یم څوک وایي زه عیسایي یم څوک وایي زه مسلمان یم څوک وایي زه چې دی نو سابعي یم او بس جنت زما دپاره دی الله تعالی هغې له کلیه ذکر کوي چې من آمنه چې څوک ایمان راړي او نیک عمل چې دی نو کوي نو اقب جنت ته چې دی نو هغه ځي چې ایمان پکې نه او عمل صالح پکې چې دی نو هغه دی نو هغه سړی هغه چې دی نو جنت هغې ته چې دی نو نشي تللی نو دا نو اول لفظ کې دغه ذکر کېږي اته هغه نعمتونه او دوه چې دی نو نقمتونه عذابونه نو دغه فرمایي وظللنا علیکم الغمامه او مونږه دغه صاحبان ګرځولی تنبو ګرځولی په تاسو باندې الغمام دغه وریځ یا وظللنا علیکم سورې مونږ کړی په تاسو باندې بالغمام باب پکې مقدر کوي نو که دا معنا کوئ چې سورې ګرځولی مونږ په تاسو باندې نو بیا به دلته تقدیر دی با کوئ او کوئ صاحبان او تنبو چې دی نو ګرځولی مونږ په تاسو باندې وریځ نو بیا تقدیر هغې ته چې دی نو اجت هغه نه دی نو دا په څو مقدار باندې 12 میله باندې او دې کې دا خلق دو چې سو هغه دغه خلقو دا شپږ لکه وانزلنا علیکم المن او موږ نازل کړو په تاسو باندې من دا یو قسم له پوډر او والسلوى دا دغه مارغان د مړزانو په شکل د هغې باندې د کلو من طیبات خورئ نو ګوره دا خو مخکني خلق د هغو بحث دی که نه نو دلته به قلنا مقدر کوي یعنی قلنا مونږ ویلو چې کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکیزه و هغو نه چې مونږ تاسو له راکړ دی وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون او په مونږ دو څه زیاتی نه دی کړی دو که څه کول نو ځان سره هغه کړی دی وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه او هغه وخت چې مونږ ویلو چې داخل شي دې کلي ته نو که دې کلي نه بیت المقدس هغه چې دی نو هغه مرادي نو بیا دغه وروسته واقعه چې اهبطوا مصرا چې وایي دغه ښار هغې ته چې دی نو هغه کوشئ او دې نه بیت المقدس هغه مرادي نو دا د بیت المقدس ته چې دو کله هغه داخلېدل نو دا خو وروستو دا خو موسی علیه السلام هغه هم چې دی نو دغه وفات شوی دی هارون علیه السلام هغه هم وفات شوی دی نو دا واقعه بیا وروستو ده د یوشع علیه السلام په زمانه کې ده او وروستو چې اذ استسقی موسی واذ قلتم یا موسی لن نصبر هغه چې دی نو مخکې ده نو هغه مخکې واقعه هغه وروستو راله او هغه وروستو واقعه هغه مخکې هغه راله نو هغه اشکال هغه تاسو ته ما دفع کړو چې قرآن داسې د تاریخ کتاب نه دی چې په ترتیب سره دغه واقعات هغه ذکر کوي او که د دې قریې نه بیت المقدس نه مراد هغه ته چې حکم هغه چې دی نو شوی دی اهبطوا مصرا
یو خار د خارونو هغې ته چې دی نو هغه کوشئ نو دا بیا د هغه حکم شوی دی او دغه دی دا بیا دغه دی دا یعنی یا دی که دا احتمال هم دی چې بیت المقدس نو بیا تقدیم تاخیر دی او که بیت المقدس هغه چې دی نو هغه نه دو په دغه وادي تیه کې او ورته وایي چې ورشئ چې دی دغه کوئ دا جهاد چې دی نو هغه وکئ او دو هغه ځای هغه چې دی نو هغه فتح کړي او بیا دو خلاف ورزي چې دی نو کړي نو دا بیا د وادي تیه واقعه ده خو به هر حال د یوشع علیه السلام په زمانه کې دا خبره هغه چې دی نو شوې ده یا د یوشع علیه السلام د زمانې نو مخکې شوې ده نو که دا د وادي تیه کې دا د بیت المقدس نه علاوه بل چې دی نو یو ښاري نو بیا به دا واقعه مخکې شوي او که چېرته دی نه بیت المقدس چې دی نو مرادي نو دا واقعه دا بیا وروستو ده خو بیا په قصه کې او په ترتیب کې هغې کې تقدیم تاخیر دی وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او هغه وخت چې مونږ ویلو چې داخل شئ دې کلي ته چې یا بیت المقدس دی په یو تقدیر یا چېرته بل یو کلی دی فکلوا منها حیث شئتم رغدا دا رغدا واسعا په معنا باندې دی نو او صفت دپاره د رزقا نو وی خورئ د دې نه چې کوم ځای ستاسو خوښوي رزق فراخه وادخلوا الباب سجدا او دروازې ته هغه چې دی نو داخلیږئ سجدن په دې حالت کې چې سجده کوونکي یې نو سجدن یعنی ساجدین چې سجده هغه کوونکي یې دا حال دی اوس د سجدې په حالت کې به څنګه داخلیږي هغه خو وضع د جبهې د پاردوی باندې نو جواب هغه به وکړئ چې دلته انحنا مراد ده ټیټېدل نو دا هغه تعظیمي چې دی نو تعظیم دی فعلا او بعضې وایي چې د دې دروازې نه د بیت المقدس د جومات دروازه مراد ده نو وادخلوا الباب او داخلیږئ چې دی نو دروازې ته سجدن یعنی دا حال مقدره دی یعنی مقدرین سجود په دې طریقې سره چې فرض کړي چې دی نو دا خبره ده چې سجده به چې دی نو کوو لکه جومات ته چې څوک راځي خو د مونځ دپاره راځي که نه هسې خو د نور څه خبرې له نه راځي مونځ له راځي نو وادخلوا الباب او داخل شئ چې دی نو دروازې ته کوم د بیت المقدس دروازه د ښار دروازه نه د بیت المقدس دروازه اول داخل شئ سجدن په دې حال کې چې تاسو فرض کوونکي سجده چې جومات ته به داخلیږو او د شکریې د هغې مونځ هغه به کوو او وقولو او وایې په خولې سره حتتن یعنی مسألتنا حتتن زمونږ سوال هغه د عافې دی نغفر لکم خطایاکم نو موږ به وبخو تاسو له ستاسو ګناهونه وسنزید المحسنین او اخلاص کوونکي هغه موږ نور زیاتې کوو فبدل الذین ظلموا دا د بدله قانون هغه به چې دی نو زده کوئ اتستبدلون الذي بدل یبدلون نو دې کې دا بدله دو مفعوله غواړي یو ته تعدیت هغه چې دی نو بذات کېږي او بل ته تعدیت هغه چې دی نو بالواسطه هغه کېږي نو کوم مفعول چې هغه ته بذات چې دی نو تعدیت وشو نو هغه ماخوذي او کوم چې بالواسطه ورته وشو نو هغه متروکي نو اوس دې ځای کې تقدیر داسې دی ښه فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم بیا تکرار پکې نو هغه یو مفعول هغه حذف شوی دی فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم بدل که ظالمانو په هغې خبرې چې دوی ته ویلی شوي څه شی چې دی نو بدل که قولا غیر الذي قیل لهم قول غیر د هغې نه چې دوی ته ویلی شوي نو معنا دا چې کومه خبره دوی ته نه وه ویلی شوې هغه یې واغسته او کومه خبره چې ورته ویلی شوې وه هغه یې پرېښوه نو ویلی شوي ورته حتتونو او نه ویلی شوي هغه حنتتونو نو حنتتون هغه چې دی نو واغسته او حتتون هغه چې دی نو پرېښه دغه رنګې ګوره وي اتستبدلون الذي ادنى بالذي هو خیر نو ادنا هغه اخلی او بالذي هو خیر چې کوم خیر دی پکې نه کړاو شته نه پکې تکلیف چې دی نشته هغه پرېږدی نو دا قانون به کېدی چې د بدله استبدله
یبدلو د دې کې دا دو مفعول غواړي یو ته تعدیت بالذات راځي او بل ته تعدیت بالواسطه راځي کوم بالذات چې هغه به ماخوذي او کوم هغه چې دینو بالواسطه چې هغه به متروکی نو دې کې تقدیر دا دی چې فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم دو بدل ک په دې سره هغه نو چې په دې سره هغه بدل کو جدای پرېخو هغه چې دینو هغه واغستو د دین علماء دا مسله راوخ کړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم حدیث هغه چې تاسو بیانوي نو دې کې به تغییر تبديل به چې دینو هغه نه کوي بنی اسرائیل هغه چې د الفاظو کې تغییر تبديل چې دینو کړو هغه باندې عذاب چې دینو راغلو نو د دې وجه نه په محدثینو کې بعض محدثین داسې دي چې هغه وایي چې نقل بالمعنى هغه به د نبی علیہ السلام د خبرې هغه چې دینو منع ده نقل چې څنګه د نبی علیہ السلام الفاظ دي هغه به چې دینو هغه دغه کوي وای او نقل بالمعنى هغه به نه کوي خو هم محدثین وایي چې نقل بالمعنى هغه چې دینو هغه جایز دی چې څوک د عربی واقفي د تبلیغ والو ته چې مشران وایي چې تاسو وایي چې مفهوم د حدیث داسې دی نو تاسو الفاظ هغه مو وایي ځکه تاسو هغه الفاظ ویل نشئ هغه به بیا خطا شي او نبی علیہ السلام من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار نو دی وجنه چې عام محدثین وایي چې څوک په عربیت باندې پیږي او د نبی علیہ السلام د خبرې پوره مفهوم خلقو ته چې دینو بیانول شي نو په خپل الفاظ کوم